اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سټوډنټس نن به موږ سټډي کوو یو نیو ټاپک چې هغه د انګولر ویلاسټي. د دې نه مخکې موږ ویډیو اپلوډ کړی و په انګولر ډسپلیسمنټ باندې. نن موږ سټډي کوو انګولر ویلاسټي. ګورو چې انګولر ویلاسټي څه ته ویلی شي. دلته موږ ډیفینیشن لیکلی دی. انګولر ویلاسټي داسې ډیفاین کیږي چې ریټ اف چینج ان انګولر ډسپلیسمنټ از کالډ انګولر ویلاسټي. کله چې په انګولر ډسپلیسمنټ کې with respect to time change راځي، یعنی ریټ اف چینج ان انګولر ډسپلیسمنټ مطلب دا دی چې کله په انګولر ډسپلیسمنټ کې with respect to time change راځي نو دې ته مونږ انګولر ویلاسټي وایي. جو مونږ ډیفینیشن ولیکو چې ریټ اف چینج ان انګولر ډسپلیسمنټ از کالډ انګولر ویلاسټي. نو دا د انګولر ویلاسټي آسان ډیفینیشن شو. مونږ په لینیر ډاینامیکس کې چې څنګه ډیفینیشن کړو چې لینیر ویلاسټي څه ته ویلی شي. لینیر ویلاسټي ویلی شي rate of change in linear displacement is called linear velocity. rate of change in linear displacement is called linear velocity. جو دلته کې به صرف موږ سره د انګولر ټکی ولیکو، یعنی rate of change in angular displacement is called angular velocity. نو دا د انګولر ویلاسټي آسان ډیفینیشن راغی. بیا مونږ ورپسې سیکنډ هیډینګ لګولې دی سیمبل. د انګولر ویلاسټي سیمبل سره انګولر ویلاسټي از ډینوټډ بای اومیګا. انګولر ویلاسټي چې نو دا مونږ ډینوټ کو په څه باندې؟ په اومیګا باندې. نو دا انګولر ویلاسټي د پاره سیمبل راغی. انګولر ویلاسټي مونږ ډینوټ کو په څه باندې؟ په اومیګا باندې. اوس راځو ورپسې کوانټټي ته ګورو چې انګولر ویلاسټي کومه کوانټټي ده. جو موږ دلته لیکلی دی چې انګولر ویلاسټي از ا ویکټر کوانټټي، یعنی انګولر ویلاسټي چې ده نو دا کومه کوانټټي ده؟ دا ویکټر کوانټټي ده. وروسته به موږ د دې ډایرکشن هم چې کوم دی نو شو کو چې د انګولر ویلاسټي ډایرکشن به څنګه وي. په الحال موږ دلته کې دا ولیکل چې انګولر ویلاسټي چې ده دا ویکټر کوانټټي ده. بیا ورپسې راځو فارمولې ته. د انګولر ویلاسټي فارموله ده څنګه چې موږ وویل چې د وی دپاره یعنی د لینیر ویلاسټي فارموله ده ډي ایکس ډیوایډډ بای ډي ټي، یعنی ریټ اف چینج ان لینیر ډسپلیسمنټ از کالډ لینیر ویلاسټي. همدا شانته کې ده انګولر ویلاسټي فارموله ده اومیګا از ایکول ټو ډلټا تیټا ډیوایډډ بای ډلټا ټي. نو دا د انګولر ویلاسټي فارموله شوه. اومیګا از ایکول ټو ډلټا تیټا ډیوایډډ بای ډلټا ټي. دا ډلټا تیټا ریپرزینټ کوي انګولر ډسپلیسمنټ او ډلټا ټي ریپرزینټ کوي ټایم. جو دا راغی ریټ اف چینج ان انګولر ډسپلیسمنټ او د ریټ اف چینج ان انګولر ډسپلیسمنټ ته موږ څه وایي؟ انګولر ویلاسټي ورته وایي. نو دا د انګولر ویلاسټي فارموله شوه ډلټا تیټا ډیوایډډ بای ډلټا ټي. اوس راځو ورپسې یونټ ته. جو دا مونږ ویډیو چې انګولر ډسپلیسمنټ مونږ میجر کوو په ډیګري کې، دا راغی ډیګري پر سیکنډ، یعنی په ډیویژن کې ورسره څه دی؟ ټایم دی. د ټایم دپاره یونټ څه دی؟ سیکنډ دی. نو انګولر ویلاسټي مونږ میجر کولی شو په ډیګري پر سیکنډ کې یا په ریولوشن پر سیکنډ کې. آر ای وی ریپرزینټ کوي ریولوشن. نو ریولوشن پر سیکنډ کې هم مونږ انګولر ویلاسټي میجر کولی شو یا مونږ دا میجر کولی شو په ریډین پر سیکنډ کې. نو انګولر ویلاسټي میجر کیږي په ډیګري پر سیکنډ کې، په ریولوشن پر سیکنډ کې یا په ریډین پر سیکنډ کې. لیکن چې ایس آی کم یونټ دی نو ایس آی یونټ د انګولر ویلاسټي دی ریډین پر سیکنډ. د انګولر ویلاسټي ایس آی یونټ سره د انګولر ویلاسټي ایس آی یونټ دی ریډین پر سیکنډ. میجر کیږي انګولر ویلاسټي په ډیګري پر سیکنډ کې هم، په ریولوشن پر سیکنډ کې هم، لیکن د انګولر ویلاسټي چې کوم ایس آی یونټ دی هغه دی ریډین پر سیکنډ. بیا ورپسې راځو ډایمنشن ته. جو مونږ ویډیو چې د ریډین څه ډایمنشن نشته او د سیکنډ دپاره مونږ ډایمنشن لیکو کیپیټل ټي، نو دا به راشي 1 اوور ټي او که پرس کې مونږ دا ټي به راوخیږو د پاور څه وشي؟ -1 شي. نو ټي کې پاور -1 دا راغی د انګولر ویلاسټي ډایمنشن. نو د انګولر ویلاسټي ډایمنشن څه دی؟ ټي -1 دی. او په انډیکیټ کې اکثر په دې باندې کوېسچن هم داسې راځي چې د انګولر ویلاسټي ډایمنشن د چا په شانته کې دی؟ نو د انګولر ویلاسټي ډایمنشن د لینیر فریکوینسي په شانته کې دی، ځکه چې فریکوینسي هم څه ته ویلی شي؟ ریسیپروکل اف ټایم پیریډ ته ویلی شي. په دې وجه باندې مونږ وایو چې د لینیر فریکوینسي او د انګولر ویلاسټي ډایمنشن سره سیم دی. اوس ورپسې راځو ډایرکشن ته. ګورو چې د انګولر ویلاسټي ډایرکشن به څنګه وي. نو د انګولر ویلاسټي ډایرکشن وي الانګ دی ایکسس اف روټیشن. د انګولر ویلاسټي ډایرکشن څنګه وي؟ د انګولر ویلاسټي ډایرکشن وي الانګ دی ایکسس اف روټیشن. اوس په د ایکسس اف روټیشن باندې ځان پوهه کوو چې څنګه د انګولر ویلاسټي ډایرکشن چې دی دا الانګ دی ایکسس اف روټیشن وي. زه وایم که فرض کړه دا زموږ سره داسې یو سرکل دی، دا فرض کړه داسې یو سرکل دی او دا چې کوم دی دا د سرکل ایکسس اف روټیشن دی. دا د سرکل سره ایکسس اف روټیشن دی.
اوس د اومیګا چې کوم ډایرکشن دی نو دا به along this axis of rotation وي. یعنی که فرض کړه دا زموږ سره داسې یو سرکل دی، دا د سرکل فرض کړه سنټر دی، نو دا چې کله باډي په سرکل کې موشن کوي داسې، نو د انګولر ویلاسټي ډایرکشن به along this axis of rotation وي. یعنی که فرض کړه باډي داسې په سرکل کې موشن کوي، داسې باډي په سرکل کې داسې تاویږي، نو د انګولر ویلاسټي ډایرکشن به په دې axis of rotation باندې وي. نو دا د انګولر ویلاسټي ډایرکشن شو along the axis of rotation. دغه شانته کې مونږ وی چې د انګولر ویلاسټي ډایرکشن مونږ معلومو د انګولر ډیسپلیسمنت نه، نو د انګولر ډیسپلیسمنت ډایرکشن به چې کوم دی د انګولر ډیسپلیسمنت ډایرکشن اب هم along this axis of rotation وي. نو د انګولر ډیسپلیسمنت او د انګولر ویلاسټي ډایرکشن سره سیم دی او څنګه دی along the axis of rotation دی. نو دا و د دو ډایرکشن د انګولر ویلاسټي ډایرکشن به څنګه along the axis of rotation به وي. اوس ورپسې راځو مونږه ساين کنونشنز ته. جو ساين کنونشنز دا دي چې مونږ لیکلي دي چې فار انټي کلاک وایز موشن اومیګا از ټیکن ایز پازیټیو. د انټي کلاک وایز موشن د پاره به مونږ اومیګا ساخلو پازیټیو واخلو، او فار کلاک وایز موشن اومیګا از ټیکن ایز نیگیټیو، او د کلاک وایز موشن د پاره به انګولر ویلاسټي موږ ساخلو نیگیټیو واخلو. نو دا ساين کنونشنز دي. د انټي کلاک وایز موشن د پاره به موږ انګولر ویلاسټي پازیټیو واخلو، او د کلاک وایز موشن د پاره به انګولر ویلاسټي ساخلو نیگیټیو واخلو. اوس راځو موږ د دې ټایپس ته چې د انګولر ویلاسټي ټایپس دي. نو د انګولر ویلاسټي نمبر 1 ټایپ ته ایوریج انګولر ویلاسټي. ایوریج انګولر ویلاسټي. نو د ایوریج انګولر ویلاسټي ډیفینیشن دا دی چې ټوټل چینج ان انګولر ډیسپلیسمنت divided by total time is called average angular velocity. دلته کې سره مونږه ډیوایډ نه دی لیکلی، دا به سره ولیکو divided by. نو total change in angular displacement divided by total time is called average angular velocity. Total change in angular displacement divided by total time is called average angular velocity. کله چې په انګولر ډیسپلیسمنت کې ټوټل چینج څومره راځي او دا موږ په ټوټل ټایم باندې ډیوایډ کړو، دا موږ راکوي ایوریج انګولر ویلاسټي. یعنی په انګولر ډیسپلیسمنت کې چې کوم ټوټل چینج راځي دا موږ راواخلو او په ټوټل ټایم باندې ډیوایډ کړو، دا موږ راکوي ایوریج انګولر ویلاسټي. نو ځکه موږ ډیفینیشن ولیکو چې total change in angular displacement divided by total time is called average angular velocity. فارمولا دا اومیگا is equal to delta theta divided by delta t. یعنی که فرض کیا موږ وی چې لیټ سپوز تیټا زموږ سره کور شوی د څومره ډیګري 60 ډیګري، او لیټ سپوز په څومره ټایم کې په 2 سیکنډز کې، نو که موږ د دې ایوریج انګولر ویلاسټي معلومو، یو دا 60 ډیګري براوالو په 2 باندې وای ډیوایډ کړو، دینه براشي 30 ډیګري پر سیکنډ. اوس که فرض کیا موږ دا 30 ډیګري پر سیکنډ ته کنورټ کوو، دا 30 ډیګري موږ ریډینز ته کنورټ کوو، نو ما په تیر ویډیو کې ویلو چې د موږ په 5 ډیوایډډ بای 180 کې ضرب ورکو. دا صفر درې صفر سره ختم شو، چې کم چې او چې تینه 18 دا 3 کم 3 او 3 چکی 18 راغی. نو مطلب دا شو چې دا راغی 5 ډیوایډډ بای 6، دا دینه سره راغی 5 ډیوایډډ بای 6 ریډین پر سیکنډ ته راغی. کله چې مونږ دا ډیګري ریډینز ته کنورټ کوو، نو په 5 ډیوایډډ بای 180 کې بولا ضرب ورکو، نو دا صفر درې صفر سره ختم شو، 3 کم 3 او 3 چکی 18، نو 5 ډیوایډډ بای 6 ریډین پر سیکنډ ته راغی. نو مطلب دا شو چې په یو سیکنډ کې څومره ریډینز کور کیږي، 5 ډیوایډډ بای 6 ریډینز کور کیږي، یا موږ ویل شو چې 30 ډیګري پر سیکنډ کور کیږي. نو د دې مطلب دا شو په انګولر ډیسپلیسمنت کې ټوټل چینج څومره موږ واغستو 60 واغستو، او په ټوټل ټایم فرض کړه څومره 2 و، نو موږ ټوټل چینج ان انګولر ډیسپلیسمنت راواغستو په ټوټل ټایم باندې ډیوایډ کو، د دې نه چې زموږ سره کم دا 30 ډیګري پر سیکنډ راغی، دا راغی ایوریج انګولر ویلاسټي، یا 5 ډیوایډډ بای 6 ریډین پر سیکنډ راغی ایوریج انګولر ویلاسټي. اوس پسې موږ راځو نیکسټ هغه دی انسټنټینیس انګولر ویلاسټي. انسټنټینیس انګولر ویلاسټي موږ داسې ډیفاین کوو چې موږ په اصل کې ایوریج انګولر ویلاسټي د ایوریج انګولر ویلاسټي راوالو، او د موږ لیمیټینګ ویلیو اف ډلټا ټي سوالو اپروچز ټو 0 واخلو، دغه ته موږ انسټنټینیس انګولر ویلاسټي وایي. یعنی موږ دلته ولیکل چې د ایوریج انګولر ویلاسټي ان وچ لیمیټینګ ویلیو اف ډلټا ټي اپروچز ټو 0 is called a instantaneous angular velocity.
مونږ به ایوریج انګولر ویلاسټي راواخلو او په دې کې به مونږه لیمیټینګ ویلیو اف ډلټا ټي اپروچز ټو 0 واخلو. دغه ته مونږه انسټنټینیس انګولر ویلاسټي وایي. چې کله مونږه د ایوریج انګولر ویلاسټي لیمیټینګ ویلیو اف ډلټا ټي اپروچز ټو 0 واخلو، دې ته مونږه انسټنټینیس انګولر ویلاسټي وایي. د ډلټا ټي اپروچز ټو 0 مطلب دا دی چې دا ټایم دومره شارټ ټایم دی چې مونږ وایو چې دا د 0 برابر نه دی لیکن 0 ته نږدې دی. په دې وجه باندې د مونږه دې ته ډلټا ټي اپروچز ټو 0 وایي. اپروچز ټو 0 مطلب دا شو چې دا ټایم د 0 برابر نه دی لیکن 0 ته نږدې دی. نو مونږ داسې هم د انسټنټینیس انګولر ویلاسټي تعریف کولی شو چې کله مونږ د یو باډي انګولر ویلاسټي میجر کوو په ډیر زیات شارټ ټایم کې، نو دې ته هم انسټنټینیس انګولر ویلاسټي ویلی شي. فارموله یې دا راله. فارموله به داسې راشي چې مونږ په اصل کې څه ووی، مونږ وی ایوریج انګولر ویلاسټي به راوالو دا ډلټا تیټا ډیوایډډ بای ډلټا ټي. دا د ایوریج انګولر ویلاسټي فارموله وه، ډلټا تیټا ډیوایډډ بای ډلټا ټي. صرف او صرف په دې ایوریج انګولر ویلاسټي کې مونږ لیمیټینګ ویلیو اف ډلټا ټي اپروچز ټو 0 واغسته. نو چې کله مونږ لیمیټینګ ویلیو اف ډلټا ټي اپروچز ټو 0 واغسته د دې ایوریج انګولر ویلاسټي، نو د دې نه څه جوړه شوله، انسټنټینیس انګولر ویلاسټي ته جوړه شوه. نو د انسټنټینیس انګولر ویلاسټي یو فارموله دا وشوله، او دا مونږ داسې هم لیکلی شو چې انسټنټینیس انګولر ویلاسټي از ایکول ټو ډي تیټا، دا راغی ډي تیټا ډیوایډډ بای ډي ټي، یعنی اومیګا چې کوم د انسټنټینیس انګولر ویلاسټي مونږه داسې هم لیکلی شو چې ډي تیټا ډیوایډډ بای ډي ټي، دا مونږه داسې هم لیکلی شو. بیا پسې راځو ورپسې یونیفارم انګولر ویلاسټي ته. یونیفارم انګولر ویلاسټي چې کوم دا مونږ داسې ډیفاین کوو چې د انګولر ویلاسټي از سیډ ټو بی یونیفارم. انګولر ویلاسټي یعنی مونږ به وایو چې انګولر ویلاسټي چې کوم دا به یونیفارمي if average and instantaneous angular velocity becomes equal. کله چې د یو باډي ایوریج انګولر ویلاسټي او انسټنټینیس انګولر ویلاسټي ایکول شي، نو موږ دا باډي به موشن کوي په یونیفارم انګولر ویلاسټي سره. کله چې د یو باډي ایوریج انګولر ویلاسټي او انسټنټینیس انګولر ویلاسټي برابر شي، نو موږ دا باډي به موشن کوي په یونیفارم انګولر ویلاسټي سره. نو ځکه ما لیکلي دي چې د انګولر ویلاسټي is said to be uniform if average and instantaneous angular velocity becomes equal. جو دا میتھمیټیکلی موږ داسې لیکلی شو چې اومیګا ایوریج از ایکول ټو اومیګا انسټنټینیس. څه مطلب شو چې کله ایوریج انګولر ویلاسټي او انسټنټینیس انګولر ویلاسټي برابر شي، نو موږ دا باډي به موشن کوي په یونیفارم انګولر ویلاسټي سره. نو دا انګولر ویلاسټي او د انګولر ویلاسټي سره ریلیټډ چې څومره خبرې به موږ وکړې. که ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو.